أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. The mathematics matrices مردان بورد class start थी. پرونی class کې مونږه the matrices definition او the 1.1 exercise questions حل کړي وو. نننی class کې به مونږه وایو چې دا matrices ټول چپټر چې کوم دی دا په څومره SLOs باندې مشتمل دی. مطلب څومره SLOs به مونږ یادول پکار وي چې مونږ ته دا ټول چپټر داسې یاد شي که د دې کې که د ایکسرسایز نه کوېسچن راځي که د اگزامپل نه راځي او که نه SLO بیس کوېسچن راځي چې هر قسم کوېسچن راځي چې هغه مونږ حل کولی شو. مطلب مونږ له څومره SLOs یادول پکار دي چې مونږ دا ټول چپټر صحیح طریقې سره حل کولی شو. نو راځئ ټوټل په دې چپټر کې چې کوم دی SLOs چې دي هغه 23 دي. ټول څومره SLOs دي؟ 23 SLOs دي. 23 SLOs په ترتیب سره ما په بورډ باندې لیکلي دي. په دې کې لومړنی SLO پرون مونږ ویلې وه چې هغه وه د میټریسز ډیفینیشن کول، رو کالم پیژندل او ایکول میټریسز پیژندل چې دوه میټریسز به کله یو بل ته ایکول وي. دغه مونږ پرون دغه کلاس اخیستی و. مطلب میټرکس هغې ته وایي چې هغه پیرنتھسس کې کلوزډ وي، کیپیټل لیټر باندې نیمز وي او انټریز پکې order سره لګېدلی وي. بیا د هغې انټریز هغه اډرس یعنی A11 او A12 A13 یا A21 A22 یا A23 دغه اډرسز هم وپېژنو. دا په ایکسرسایز کې هم پرون وو. نن موږ دا ټول SLOs په ترتیب سره وړو. یو SLO خو دا وه چې موږ میټرکس وپېژنو، میټرکس لیکل راله راشي او د میټرکس کې د انټریز اډرس وپېژنو او د هغه چې ایکول دي او ایکول نه دي کم میټریسز د یو بل دا وپېژنو. یوه SLO دا وه. دویمه SLO چې کوم وه هغه ټایپس اف میټریسز دي. ټایپ اف میټریسز چې دي دا 11 دي. 11 نو د دې 11 ساده ساده کلاسیفیکیشن کو. یو 15 به یو طرف ته کې، 15 به یاد کې، 15 ټایپس، بیا به 3 ټایپس یاد کې او بیا به 3 ټایپس یاد کې. نو دا تقریبا سیمیلر دي. دا 5 سیمیلر دي، بیا 3 سیمیلر دي او بیا چې کوم دی نو 3 بیا سیمیلر دي. نو دا چې په order سره په ترتیب سره یاد کړئ نو تاسو به ټول یاد شي. لکه مثال 5 لومړني کم دي: رو میټریک، کالم میټریک، سکوائر میټریک، ریکټنګولر میټریک او زیرو میټریک. نو ګوره رو میټریک کم میټریک ته وایي. کم میټریکس کې چې صرف او صرف یو رو وي نو هغه میټریکس ته رو میټریکس وي. او په کم میټریکس کې چې صرف یو کالم وي نو هغې ته کالم میټریکس وي. او کم میټرکس چې کالم او روز برابر وي نو هغه میټرکس ته سکوائر میټریک وي. او په کم میټرکس کې چې روز او کالمز برابر نه وي نو هغې ته ریکټنګولر میټرکس وي. او زیرو میټریک هغې ته وایي چې د هغې ټول انټري زیرو وي نو هغې ته زیرو میټرکس وي یا ورته نل میټرکس ورته هم وي. نو 5 خو دا شول، دغه د 5 کلاسیفیکیشن. او بیا چې کوم 3 کم دي نو هغه ډایګنل، سکیلر او آیډنټیټي دا پیژندل دي. نو ډایګنل میټرکس هغه میټرکس دي، ډایګنل میټرکس هغه میټرکس دی چې د هغې ډایګنل لاینز چې کوم وي، ډایګنل چې کوم انټریز دي هغې کې څه نه څه نمبر وي او د هغې نه علاوه ټول انټریز یا زیرو وي نو هغه میټرکس ډایګنل میټرکس وي. او سکیلر میټرکس هغه میټرکس وي چې په کم میټرکس کې ډایګنل انټریز چې کوم دي دا یو شان وي، یا 2 وي یا 1 وي، بس یو شان وي، زیرو نه خو چې یو شان او نو ټول زیرو وي نو هغې ته سکیلر میټریک وي. او آیډنټیټي میټریک هغه میټرکس ته وایي چې کم میټرکس کې ډایګنل انټریز 1 وي او نو ټول زیروز وي نو هغه میټرکس ته چې کوم دی نو آیډنټیټي میټرکس وایي. نو ګوره 5 یو شولو او 3 بل شو نو 8 شولو، اوس 3 نور دي نو 11 به برابر شي. هغه 3 چې کوم دی نو هغه ترانسپوز اف ا میټرکس. ترانسپوز اف ا میټرکس د یو میټرکس هغه میټرکس دی چې د هغې روز تو کالم ته چینج کړي، یعنی د هغې هغه روز راوالي کالم کې ولیکي او دا کالمز یې روز شکل کې ولیکلی شي نو هغې ته ترانسپوز اف میټرکس وایي. او سیمیټریک میټرکس هغې ته وایي چې ته د یو میټرکس ترانسپوز واخلې او اثر پرې رانشي واپس ته هم هغه میټرکس راشي نو هغې ته سیمیټریک میټرکس وایي.
او سکیو سیمیټریک میټرکس اخیری نمبر چې دی هغه میټرکس وي چې ته د یو میټرکس ترانسپوز واخلې او د هغې نه ماینس میټرکس راشي همدغه میټرکس راشي دی واپس خو هغه ته ماینس کې راشي نو دې ته سکیو سیمیټریک میټرکس وي نو دا 11 زمونږ دویم نمبر اس ال او چې کومه وه هغه ټایپس اف میټریسز دي او ټایپس اف میټریسز کې دا 11 مونږ زبانی یاد کړه زه بیا ریپیټ کوم رو میټریک کالم میټریک او رو میټریک کالم میټریک سکوير میټریک ریکټانګولر میټریک او زیرو میټریک 5 داو او بیا چې کوم دینو ورپسې سو زیرو وشو ډایګنل میټریک سکیلر میټریک او آیډنټیټي میټریک درې دا شو او بیا ترانسپوز اف ا میټریکس سکیو سیمیټریک 11 شول ټیک شو دغه 11 ټایپس یادول دی او په دې ځان پوهلو دویمه اس ال او زمونږ دا ده نو په دې کې چې موږ دا وپېژنو نو ان شاء الله چې د دې حوالې سره چې کم کوېسچن راځي د دې اس ال او حوالې سره تاسو کمپلیټ پوهیږئ خو چې دا ټایپس وپېژنئ په صحیح معنو سره نو دویمه اس ال او دا وه درېیمه اس ال او چې دا هغه کنفارمیبلیټي اف ایډیشن اینډ ملټیپلیکیشن دی یعنی دا میټریس چې د اپریشن هم کیدی شي دا یو بل سره دا دوه میټریسز یو بل سره ملټیپلای کیدی هم شي ایډ کیدی هم شي سبټریکټ کیدی هم شي او دا میټریسز د یو بل ریل نمبر سره هم ملټیپلای کیدی شي یعنی اپریشن کیدی شي نو یو اس ال او دا چې لومبي به ته دا پیژنې چې دا میټریکس یو بل سره ایډ کیدی شي که نه شي ایډ کیدی نو د ایډیشن کنفارمیبلیټي هغه دوه میټریسز به یو بل سره ایډ کیدی شي چې د هغې سیا د دواړو میټریسز order د سیم وي order خو پیژنې که نه پرون اس ال او کې مونږ ویلو چې order هغې ته وي چې تو د یو میټریکس روز بای کالم ولیکي دا د order دی لکه یو میټریکس دی په هغې کې 3 روز دي او 3 پکې کالمز دي نو د دې میټریکس order به مونږ څنګه وایو دا به مونږ وایو دا 3 by 3 د order دی چې 3 پکې کالم 3 پکې روی نو رو به مخکې وایو کالم به وروسته وایو نو 3 by 3 د order شو نو چې یو میټریکس دی هغه 3 by 3 میټریکس دی نو دی به بل میټریکس سره الله هغې ایډ کیدی شي یا به د هغې بل میټریکس نه الله هغې سبټریکټ کیدی شي چې کله د دې order د سیم وي نو چې order د سیم نه وي دا بیا سبټریکټ کیدی نه شي دا د ایډیشن او د سبټریکشن کنفارمیبلیټي ده بیا دوه میټریکس یو بل سره ایډ کول او سبټریکټ کول بل اس ال او دا ده اس ال او نمبر 4 نمبر اس ال او دا چې دوه میټریکس په تو څنګه یو بل سره ایډ کې او یا به دا دوه څنګه سبټریکټ کې دا هغې اسانه طریقه ده دواړه میټریسز د دواړو چې کرسپانډینګ انټریز دي پرونی سبق کې مونږ ویلو چې کرسپانډینګ انټریز کم دي یعنی A11 او A11 د یو میټریکس A11 هم او د بل میټریکس A11 هم دواړه به د یو بل سره ایډ کوي یا به سبټریکټ کوي بس دقسې A12 د یو میټریکس او د بل میټریکس A12 دا به د یو بل سره ایډ کوي یا به سبټریکټ کوي نو مطلب دا شو چې د میټریسز ایډیشن چې کوم دی دا به مونږ څنګه کوو دا به مونږه د دې چې کوم کرسپانډینګ انټریز دي بس هغه به یو بل سره ایډ کو سمپل اسانه طریقه ده نو هغه چې ایډ کو چې کوم میټریکس راشي دا به د دواړو میټریکس ایډیشن وي او سبټریکشن به صحیح سبټریکشن به دی چې کوم میټریکس یې مخکې ورکړي چې د ده نه تو دا سبټریکټ کا نو دا کم یو نه چې سبټریکټ کې نو هغه دقسې به کرسپانډینګ انټریز هم د ده کرسپانډینګ انټري به د هغې بل کرسپانډینګ انټري نه سبټریکټ کې نو دغه څلورم نمبر اس ال او چې کوم وه نو هغه زموږه ایډو یا سبټریکټ اف میټریکس شو او بیا ملټیپلیکیشن اف میټریکس ټو ا ریل نمبر یعنی یو میټریکس په د ریل نمبر سره څنګه ملټیپلای کوي لکه فار ایگزامپل مونږ له راکړی یو میټریکس او وی چې دا 2 سره ملټیپلای کا نو 2 یو ریل نمبر دی او بل کمپلیټ میټریکس دی نو چې دا ته کمپلیټ میټریکس سره ملټیپلای کې نو دا کم ریل نمبر چې دی کنه دا به د هر یو انټری سره به ملټیپلای کوي سمپل نو بس دا به چې کوم دی نو بل آنسر به تر راشي یعنې ریل نمبر سره ملټیپلای شي نو یو میټریکس د بل میټریکس د یو ریل نمبر سره سو د بل میټریکس سره نه یو میټریکس د ریل نمبر سره ملټیپلای کول دا یو اس ال او په دې کې دا په دې باندې کوېسچنز تاسو له به ریل نمبرز درکړي وي به چې دا یعنې ا میټریکس به درکړي وي چې 2a معلومه کوي مطلب دا چې 2 د ا میټریکس سره ملټیپلای کوي یو میټریکس به درکړي b
او تا ته چې 3b معلوم کا مطلب دا چې 3 یو ریل نمبر دی او د b سره میټرکس سره ملټیپلای کا b میټرکس کې به خو دغه به order وي دغه به انټریز وي کنه نو دغه ار انټری سره به چې کوم نه هغه ملټیپلای کې نو دوی پنځم نمبر چې کوم دی هغه زمونږه د یو میټرکس د ریل نمبر سره ملټیپلای کول دي شپږم نمبر چې کوم دی د اډیشن او د سبټریکشن کوموټیټیو لا په دی باندې کتل دي چې دا هولډ کوي کنه کوي کوموټیټیو لا دا لکه فرض کو یو ا را میټرکس یو بی میټرکس دی کو ته ا جمع بی وکي کنه نو ا جمع بی نه چې کم انسر راځي کنه نو هغه بی جمع ا نوم راځي څه فرق پې نه راځي نو په میټریسز کې کوموټیټیو لا هولډ کیږي یعنی ا جمع بی کو ته اډ کې کو ته بی جمع اډ کې نو فرق پې نه راځي نو یو چې کوم دی نو دا او یو اسوسییټ یو پراپرټی دا که فرض کو A جمع B جمع C درې میټریسز دي هغه ته په دې order کې یو بل سره اډ کې چې لاول A B سره اډ کې او C سره وروستو اډ کې او یا ته داسې کار وکړي د چې کوم ترتیب د اډیشن دا چینج کې تو B د C سره لاول پلس کې او A سره وروستو جمع کې نو څه فرق پې نه راځي دې ته اسوسییټ یو پراپرټي of addition of matrix ویا نو دا چې کوم زموږ شپږمه SLO چې دا وپېژنو اوومه نمبر SLO چې دا additive identity of matrix څه شی دی additive identity یعنی د یو میټرکس سره مونږ یو میټرکس اډ کو خو چې په میټرکس اثر را نشي اووم نمبر SLO چې دا هغه زمونږه چې مونږ وپېژنو چې additive identity څه شی دی additive identity هغه میټرکس ته وایي چې د یو additive identity نمبر سکیم وي چې کم نمبر سره تو داسې یو نمبر اډ کړه چې هغه نمبر باندې هیڅ فرق را نشي دې ته ایډیټیو آیډنټیټي وي نو دغسې میټرکس کې هم دا د یو میټرکس سره کم میټرکس موږ اډ کړو چې په هغې څه فرق نه راځي نو هغه زیرو میټرک دی نل میټرک دی زیرو میټرک چې د کم میټرک سره موږ پلس کوو نو څه فرق پې نه راځي ټیک شو او بل اتم نمبر SLO چې کوم دا نو هغه ایډیټیو انورس دی ایډیټیو انورس هغې ته وي چې زیرو ته راشي د میټرک سره څه داسې موږ جمع کړو چې د هغې نه زیرو راشي یعنی نل میټرکس ته راشي نو فار ایگزامپل تاسو له A میټرکس تر کړی د A میټرکس ایډیټیو انورس په ماینس A وي ماینس A میټرکس یعنی ماینس چې ټول سره دغه میټرکس کې چې کم انټریز دي کنه هغه کې به ماینس کې ولا ضرب ورکړي چې ماینس کې ضرب ورکړي یعنی چې کم پلس ته کم انټری هغه به ماینس شي او کم انټری چې ماینس هغه به پلس شي نو دا به د هغې ایډیټیو انورس وي ایډیټیو انورس په ماینس A راشي دا نو اتم نمبر SLO زمونږ دا وه نهم نمبر SLO چې دا د څنګه چې موږ وایو چې د میټریسز موږ ملټیپلیکیشن کولی شو که نه د میټریسز ملټیپلیکیشن کولی شو نهم نمبر SLO چې کومه ده هغه کنفرمیبلیټي فار ملټیپلیکیشن اف ا میټریکس دی څنګه چې موږ وایو چې د دې میټریکس موږ اپریشن کولی شو یعنی اډ اډیشن ملټیپلیکیشن سبټریکشن دا موږ کولی شو یا یو ریل نمبر سره هغه موږ ملټیپلای کولی شو یو میټریکس نو دغسې موږ د ملټیپلیکیشن خبرې ته ورسېدو یعنی دوه میټریسز تو یو بل سره ملټیپلای کولی شي خو دا به کله کنفرمیبل وي کله به پاسبل وي چې یو میټریکس د بل میټریکس سره ملټیپلای کېږي هم که نه امکانات شته داسې میټریسز شته چې هغه د یو بل سره نه ملټیپلای کېږي نو ته به وایې چې اټ از ناٹ کنفرمیبل فار ملټیپلیکیشن چې کله تاله داسې کوېسچن درکړي چې دا ملټیپلای کړم ته به لاول د هغې کنفرمیبلیټي چیک کوې دا زموږ نهمه نمبر SLO ده چې تو دا زده کړي چې د میټریسز ملټیپلیکیشن پاسبلیټي سره دا پاسبل د دې ملټیپلیکیشن که نه دی نو کنفرمیبلیټي به موږ څنګه چیک کوو تو به کنفرمیبلیټي دا چې تو فرض که A ملټیپلای B کې که نه نو د A میټریسز نمبر آف کالمز به اوشمه نمبر آف کالمز چې کوم دي دا د B میټریکس د نمبر آف روز برابر وي نو دا دواړه میټریسز به یو بل سره صحیح conformability of matrices کې به مونږ نمبر آف کالمز او نمبر آف روز دا به وشمارو نو چې کله د A ملټیپلای بای B کو نو د A میټریسز نمبر آف کالمز چې د B میټریسز نمبر آف روز برابر وي نو دا به کنفرمیبل ټو ملټیپلیکیشن وي ټیک شو کنفرمیبلیټي به څنګه چیک کوئ چې که فرض که A ملټیپلای بای B کوئ یو A میټریکس دی یو B میټریکس دی A ملټیپلای بای B کوئ نو لاول به کنفرمیبلیټي چیک کوئ یعنی ګورئ به چې نمبر آف کالمز آف میټریکس A
will be equal to the number of rows of matrix B. نو چې دا کله نمبر اف کالم د نمبر اف روز برابر وي نو دا میټریسز به یو بل ته کنفارمیبل وي. دا زموږ نهمه نمبر اس ال او وه. لسمه نمبر اس ال او بیا د دوو میټریسز ملټیپلیکیشن کول دي چې کله کنفارمیبل نو ملټیپلیکیشن به سٹارټ کی. اوس ملټیپلیکیشن مطلب د کنفارمیبلټي الټه کې ته به د رو نه به د رو انټریز نه دي د میټریکس ا روز هر انټری به په نمبر سره په آرډر سره د میټریکس بی د کالم آرډر کې به تو د هغې سره ملټیپلای کوي مینس کې به وله پلس لګي. ټیک شو. دا به د ملټیپلیکیشن وي. دا به هم زده کوو په ډیټیل سره چې کله مونږه ملټیپلیکیشن زده کوو نو هم به مونږه ډېر هر قسم کوېسچن دا هم یو اس ال او ده لسمه نمبر چې د میټریسز ملټیپلیکیشن به هم په دې چپټر کې زده کول پکار وي. یو لسم نمبر چې کوم دی بیا د دې اسوسییټیو پراپرټي اف ملټیپلیکیشن چې یعنی درې میټریسز چې ته یو بل سره ملټیپلای کې نو ته به دا چک کی که فرض کو تو نه دی دا آرډر چینج را چینج کې نو فرق پې نه راځي. کو اے بی سی میټریسز وي مونږ سره راشه دلته په آرام کښېنه خاموش کښېنه ښه کلاس ته غوږ کښېږده سبق یې زده کوه ښه بیا به تا ته حسنا باجي به راته واچي دا به ته زه واچوم. نو دقسې بیا اسوسییټي لا اف میټریسز میټرکس ملټیپلیکیشن یعنی درې میټریسز ته یو بل سره ملټیپلای کې کو دغه آرډر ته چینج کې که نه نو څه فرق پې نه راځي. آرډر مطلب دا که تو اے بی سی میټریسز دي که تو اے بی لاول ملټیپلای کې او سی ورسره وروستو ملټیپلای کې نو د دې نه چې کوم انسر راشي هغه به د هغې برابر وي که تو بی سی لاول ملټیپلای کې او وروستو ورسره اے ملټیپلای کې نو فرق پې نه راځي. دا اسوسییټیو لا دا پې هم کول دي چې دا اس ال او مونږ زده کړو نو ډېرې کوېسچنې به مونږ ته یاد شي. اس ال او نمبر 12 کې ډسټریبیوټیو لا ویریفای کول دي. ډسټریبیوټیو لا څه ته وایي چې درې میټریسز دي اے بی او سی. ټیک شو. په دې کې تو دا بی سی میټرکس لاول پلس کې او دا اے میټرکس سره بیا ملټیپلای کې نو دا به د هغې برابر وي که ته فرض کو دا اے میټرکس د بی سره لاول ملټیپلای کې او بیا د سی سره ملټیپلای کې او وروستو یې پلس کې نو د دې دواړو انسر به برابر راځي. دې د ډسټریبیوټیو دا هم زده کول دي. دا هم یوه اس ال او ده او په دې باندې کوېسچنز دي ایکسرسایز کې هم ایگزامپلز دي پکې. نو دقسې په پیپر کې هم چې کوم دي نو اس ال او بیس کوېسچن هم راتلی شي. بیا دا هم پېژندل دي چې په ملټیپلیکیشن کې چې اے ملټیپلای بای بی وکړي که نه نو جنرالي عام طور باندې اے بی به د بی اے برابر نه وي. یعنی چې ته اے بی ملټیپلای کې که نه او بیا بی اے ملټیپلای کې نو دا برابر نشي کېدی. دا پاسبل نه. دا هم پروف کول دي چې دا به څنګه راځي. موږ به میټریسز واخلو ازیوم به کړو او بیا به هغه ملټیپلای کړو اے به بی سره ملټیپلای کړو بی به اے سره ملټیپلای کړو چک پې کړو چې دا برابر دي که نه دي. نو په ټولو کیسز کې داسې نشي کېدی چې اے بی د بی اے برابر شي. نو دا 13 نمبر اس ال او ده. دا به هم زده کوو. 14 نمبر چې کومه ده ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي پېژندل دي. ملټیپلیکیټیو آیډنټیټي هغه میټرکس ته وایي چې تو د یو میټرکس سره داسې یو میټرکس ملټیپلای کې چې په هغه میټرکس فرق رانشي نو هغه آیډنټیټي میټرکس دی. آیډنټیټي میټرکس داسې یو میټرکس دی چې دې چا سره ته ملټیپلای کې کنه نو په هغه څه فرق نه راځي. او آیډنټیټي میټرکس موږ په ټایپ اف میټرکسز کې وي چې کله دغه ډایګنل 1 1 1 وي که نه نو هغه ته آیډنټیټي میټرکس وي. ټیک شو. نو هغه آیډنټیټي میټرکس چې تو کم میټرکس سره ملټیپلای کې نو په هغې باندې فرق نه راځي. او بیا په ټایپ اف میټریسز کې موږ ټرانسپوز وپېژندو که نه موږ له اے بی میټریسز راکړي یا هغه اے بی لاول ملټیپلای کړو بیا یې ټرانسپوز واخلو نو دا به برابر وي د هغې چې موږ بی ټرانسپوز ځان له معلوم کړو اے ټرانسپوز ځان له معلوم کړو او ملټیپلای کړو نو دا به د بی ټرانسپوز اے برابر یعنی دا ویریفای کول دي. نو دا چې زده کړو دا په دې باندې هم کوېسچن دي باقاعده بلا شي. نو دا هم یوه اس ال او وه 15 نمبر. او اس ال او نمبر 16 چې کومه ده ډیټرمیننټ زده کول دي چې ډیټرمیننټ اف ا میټرکس څه ته وایي. نو ډیټرمیننټ اف میټرکس ته دا بریکټ نه به تو چې کوم دی نو لاینز جوړ کړي پیرنتھیسس په ځای به هغه لاین کې په یو سټپ کې او دویم د هغه ډایګنل به چې کوم دی یو بل سره ملټیپلای کې مینس کې به ماینس ولګي
دا بل ډایګنل به ملټیپلای کې دا دغه نه چې سره شي دا به ډیټرمنټ اف ا میټرکس وي. نو ډیټرمنټس د کول دي دا به یو طریقې کار دی دا یو اس ال او دا 16 نمبر او بیا دغه کول دي ایویلویټ کول دي چې یو دا اس ال او دا او اتلسم نمبر اس ال او یو میټرکس وګورو چې دا سنگولر دی که نان سنگولر دی د کم میټرکس چې مونږه ډیټرمنټ واخلو دغه نه زیرو راغی نو هغه سنگولر دی او کو زیرو تیرا نه نو هغه نان سنگولر دی ورته چې الټا هم کسیده لکه الټا مې وې اوس نه که صحیح مې وې ها بیا وایم سنگولر میټرکس او نان سنگولر میټرکس په څنګه پیژنو کله چې موږ د یو میټرکس ډیټرمنټ واخلو داغه نه زیرو راغی نو دا به سنگولر میټرکس وي a square matrix A is a singular matrix if determinant of A is equal to 0 ناغه matrix وا singular وي او چې کله داغه د determinant نه 0 را نه غي ناغه به نان singular وي دا اتلسم نمبر SLO 19 نمبر SLO چې دا adjoint is the cool